بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید لرم چې ټول به روغ جوړ یې. دې نه مخکې لیکچر کې مونږه نیو لیسټینګ چې کوم دی نو په هغې باندې یو کلاس اخیستی و. امید لرم چې تاسو په هغې باندې پوه شوي یې. اوس چې کوم دی نو زمونږ دا نننی لیکچر چې کوم دی ډېر زیات امپورټنټ دی. هغه په دې وجه باندې چې کله مونږ یو پروډکټ ځان له هنټ کوو، د ټولو نه پیله سټپ زمونږ پروډکټ هنټ کول دي. بیا د هغې نه پس هغه پروډکټ مونږ سورس کوو چې یاره دا مونږ ته میلاویږي کوم ځای کې، دا به زه د چاینه نه سورس کوم، دا به زه دلته لوکل په یو ای مارکیټ کې یا په KSA مارکیټ کې به ځان لوکل ګورم. د هغې نه پس مونږ هغه پروډکټ ځان سره بیا لیسټ کوو په خپل امازون سیلر سینټر باندې، هغې له لیسټینګ تیارو. خو چې کله مونږ لیسټینګ تیار کړو که نه، نو دا پروډکټ دا لیسټینګ زمونږ کسټمر ته شو کېږي نه، څو پورې چې دغه پروډکټ مونږ د امازون ویرهاوس ته لیږلی نه. نو دغه د امازون د ویرهاوس ته لیږلو ته څه وایي؟ دې ته ویلی کېږي شپمنټ پلان. که میټو لیسټینګ دی او که نیو لیسټینګ دی، خو چې کله مونږ لیسټینګ وکړو د هغې نه پس په دې له مونږ یو ټمپلیټ تیارو. دا پروډکټ په مونږ که دا پروډکټ زمونږ په UAE کې د هر چا سره پراته وي، نو د هغه نمبر، د هغه اډرس، هر څیز به مونږ په یو ټمپلیټ کې ورکوو پوره. اوس په دې کې تاسو ټول دغه وښیم. نو هغه طریقې سره چې کله مونږ شپمنټ پلان تیار کړو، هغې له به مونږ یو ډیټ راوالو. په دغه شپمنټ پلان کې چې کوم دی مونږ د پروډکټ لپاره کومې لیبلي بارکوډ هغه مونږ ډاونلوډ کوو، یو باکس لیبلي او نورې وړې وړې لیبلي، د هر پروډکټ لپاره یو لیبلي. او هغې له مونږ اپوینټمنټ راوالو. مثال کې د سبا ورځې د بلې ورځې په هغه تاریخ باندې به چې کوم دی د ATS ګاډي والا راشي او دغه پروډکټ په چې کوم لوکیشن مونږ ورکړي، د کوم کس نمبر مونږ ورکړي، د هغه کس نه به هغه پروډکټ اوچت کړي، ویې به سي د امازون ویرهاوس ته، او تقریبا په 10 غنټو کې، په 12 غنټو کې به دغه پروډکټ زمونږ لایو شي. نو بیا به کسټمر ته ښکاري چې یو د دې پلانکي کس سره دا پروډکټ شته دی، د یو سره سټاک اویلیبل دی، هغه بیا اډر کولی شي. نو راځئ چې دا ټول طریقه کار اوس مونږ پریکټیکل وګورو چې دا مونږ پریکټیکل څنګه کوو او شپمنټ پلان به مونږ څنګه تیارو په خپل امازون سیلر سینټر کې. دا د امازون سیلر سینټر دی. تاسو به دې 3 ډاټ ته وګورئ. په دې باندې هم تاسو راتلی شئ انوینټري ته، منیج آل انوینټري. ټیک شوله؟ یو بل ځای چې کوم دی دلته لاندې هم شته دی، دې دی ګو ټو منیج آل انوینټري. دې ځای باندې تاسو خپل لیسټینګونه ته ورتلی شئ چې کوم لیسټینګونه تاسو کړي او ستاسو سره اکټیو لیسټینګونه دي، د هغې تاسو شپمنټ پلان تیارولی شئ. اوس دې پروډکټ له به زه شپمنټ پلان تیار کړم. دا ما ټیک مارک کو، دې ایرو باندې زه کلیک کوم او دې سیکنډ نمبر ته د لاندې طرف نه فرست سیکنډ سینډ اور ریپلینش انوینټري په دې باندې زه کلیک کوم. اوس ګورئ ښه دا بالکل پریکټیکل کار دی چې ښه په اسانو لفظونو کې تاسو په دې باندې زه پوهیږم چې تاسو به شپمنټ پلان څنګه تیاروئ. هر ځای درته پکې ښیم. صحیح ده؟ ها، د ټولو نه مخکې به راسئ تاسو شپ پرام. په دې شپ پرام کې به تاسو لوکیشن ورکړئ چې د کوم کس سره ستاسو سامان پروت دی په UAE کې، په KSA کې، د هغه کس په تاسو لوکیشن ورکړئ. شپ فرام انادر ایډرس کو زه بل ایډرس ورکوم، نو په دې باندې به زه ټیک کړم او بل ایډرس په وله زه ورکړم. خو زما سره آلریډي یو ایډرس سیو دی. دې نه بعد چې کوم دی نو را به شئ تاسو پروډکټ دغه ما سلیکټ کړی دی، کریټ نیو پیکینګ ټمپلیټ. په دې کې به زه دې له ټمپلیټ ورکړم چې زما د باکس چې کوم دی که نه، دا پروډکټ چې پکې بندي چې دې ډایمنشن څه دی، هغه به زه دلته ورکړم. لږ کم زیات صحیح شو نه کوي. ښه، که تاسو لږ کم ورکړئ، زیات ورکړئ، لږ که ستاسو سامان 15 کیلو وي، تاسو 2 کیلو لیکئ، 3 کیلو، هېڅ قسم څه مسله نشته. هغه سیم پیمنټ چې کوم دی ستاسو نه به کټ کېږي. 2-3 کیلو اخوا دېخوا څه مسله نشته دی، که به ځان نه کنفیوز کوئ. ښه، دلته کې به تاسو یو نوم ورکړئ. نوم تاسو هر څه ورکولی شئ. ما مثال کې ورکو انډیویجول یونټ ما ورکو، هر څه نوم تاسو ورکولی شئ، دې کې خاص مسله نشته. لاندې وګورئ تاسو یونټ پر باکس په یو په دې کوم شپمنټ چې تیاروم که نه، په دې باکس کې چې کوم دی وایي ته څو یونټې اچول غواړئ. نو په دې کې زه 30 یونټې ور اچول غواړم په یو باکس کې. دلته کې د ما نه د باکس ډایمنشن تپوس کوي، نو ما وله دلته ورکو 20 سینټي میټر او 20 سینټي میټر. دا اوس ما د خپله ځانه سې فرضي څه خاص مسله نشته، ما سره وزن کړی نه دی، ډایمنشن ول ما نه دی اخیستی. دا ما ورکو فرضي اندازې مطابق، دا ما ورکو فرضي. صحیح ده؟ ها، اوس دلته کې به زه ویټ ورکړم. ویټ په وله زه فار ایگزامپل ورکړم 3 کیلو. صحیح شو؟ دلته تاسو ورته پریپ
کیټګوري سلیکټ کولی شئ نو پرپ نیډډ، ځکه چې موږ ته د امازون د سایډه څه پرپ ته ضرورت نشته، بس زما کس هلته شته دی، هغه چې کوم دی پیکینګ لیبلینګ هر څه هغه په خپله سیټ اپ برابر کړی دی. نو په دې کې تاسو نو پرپ نیډډ سلیکټ کوئ. ټیک شو. دلته کې بای سیلر چې دلته تاسو نو پرپ نیډډ سلیکټ کو اتوماتیکلی به بای سیلر راځي چې هر څه ذمہواری ده د پرپ لیبلو د پیکینګ هر څه ذمہواری په بای سیلر باندې ده. او دا ما سیو کو دلته چې دا ما څنګه سیو کو کنه، نو زه به دلته کې ولیکم د دې خو لږ تاسو سوچ وکړئ. ها دا اوس ما سره یونټ هډن دی، باکس چې کوم دی ما ونه لیکو خو دلته ما ته یونټ نه شو کوي. ډېرو کسانو دغسې مسله راشي بیا میسیجونه کوي کال کوي چېرې دا څه مسله دلته خو موږ ته یونټ نه شو کېږي. نو لږ تاسو دا سکرین ریفرش کوئ. ګورئ ها اوس چې څنګه باکس ورکړم ون که نه ما ته په خپله اتوماتیکلي 30 یونټ راشي، ځکه چې ما ټمپلیټ تیار کړی دی، انډیویجوال یونټ کې ما ټمپلیټ تیار کړی دی. دلته چې زه اوس باکس ورکړم که نه نو ګورئ 30 یونټ اوس راغی. د سکرین ریفرش کېدو سره دا لږه لږه مسله به دی چې کومه راځي او دا سکرین ریفرش کوئ حل کېږي به. صحیح ده. ریډي ټو سینډ په دې باندې مې کلیک کو. اوس په چې کوم دی د 30 یونټو له به زه بارکوډ ډاونلوډ کوم. پرنټ آل SKU لیبلز 1/3 لکه یو کارټن دی او 30 یونټس دي پکې. نو دې لپاره ما ته وایي چې ته دې له SKU لیبل چې کوم دی ډاونلوډ کړه. دې ځای تاسو دې له سایز چینج کولی شئ چې کوم سایز تاسو پکاري. ما چې کوم دی 44 اپ سلیکټ کړی دی او دلته به زه کوم پرنټ آل چې ما څنګه پرنټ آل کو دا زما سره ډاونلوډ شولې. دا به زه اوس کراس کوم. ها او کنفرم اینڈ کنټینیو دا ما کنفرم کو. ټیک شو. په دې کې څه خاص دغه نشته څه چینج کېږي را چینج کېږي نه کله ناکله پکې لږ لږ اپډیټ راشي خو ډېر ټایم وشو چې تقریبا دا شپمنټ پلان دغه شانتې سیم ټو سیم دی. ښه اوس چې کوم دی نو دې ته لږ سوچ وکړئ. ښه دلته کې یو کارټن دی، دلته کې زیاتې کارټنې دي. زما پروډکټ چې کوم دی یو کارټن دی نو ما ته اتوماتیکلي یو سلیکټ شوی. که زما کارټنې ډېرې وي نو بیا به دا یو سلیکټ شوی لیس دین اینډ فل ټرک لوډډ LTL FTL. صحیح ده. خو زما چونکې سمال پارسل ډیلیوري SPD ده، یو پارسل دی زما، نو په ما پسې 7.15 امازون چارجز واچول دي. ستا نه به 7.15 ستا د اکاونټ نه به کټ کوو مونږه. ټیک شو ده. اوس که مثال کې زما دا کاټن ویټ چې کوم دی 2 کیلو 3 کیلو مو ولیکو، که دا ما 4 لیکلی او 5 لیکلی او 6 لیکلی او بیا به هم دا پیسې دغه شانتې راتلې. دا په 2-3 کیلو باندې نه سیوا کېږي نه کمیږي. چې اوس مثال کې 15-20 کیلو نه خوا سیوای بیا کاټن کې هم یو نه اچوي او نه ایکسپټ کوي بیا. صحیح ده. ډېر زیات خو دا 3 کیلو 4 کیلو 5 کیلو 6 کیلو نو ایشو. صحیح ده. ها اوس ما ته 7.15 راکړي چې دغه بستانه مونږ کټ کوو. کو د دې سره زه اګري یم نو زه به ورته دا ټیک مارک مې I agree to the Amazon courier service provider term and condition ټیک مارک کو او accept charges and confirm shipping. دا کم چارجز چې دي 7.15 هم دا ما ایکسپټ کو دلته. ها چې بالکل زما د اکاونټ نه دغه پیسې تاسو کټ کولی شئ. ها اوس ګورو چې مونږ ته نیکسټ ډسپلی کې څه ښیي. اوس په چې کوم دی نو نور زموږ نه څه غواړي هغه هم تاسو ته په دې کې وښیم پریکټیکل. ها دا اوس ما سره بله ډسپلی ولاړ شوله. د ټولو نه مخکې په دې کې هېڅ چینجینګ مه کوئ. ها بس راشئ دلته ډایرکټ دا یلو کلر چې کوم وارننګ دی دا پک اپ کنټیکټ دی چې د کم کس سره سامان پروت دی د هغه تاسو وایي کنټیکټ د هغه نمبر د هغه چې کوم دی نوم هر څه دلته ورکوئ که نه. په دې پلس نشان باندې تاسو بل ایډ کولی شئ. ښه خو زما سره الریډي دا یو ایډ دی دا به زه سلیکټ کړم چې بس زما دغه کس دی دغه نمبر دی او بس دغه یو سره رابطه کوئ. صحیح ده. ها اوس زما نه څه غواړي بک کارګو پک اپ ډیټ اینډ ټایم. خپل کارګو له وایي ټایم اینډ ډیټ چې کوم دی د دې ځای کې سلیکټ کا. اوس په دې کې چې کوم دی نو دا اویلیبل کلر دی دا 23 24 25 26 27 دا په اویلیبل کې دي. ښه دا په دې ډیټ وایي تاسو چې کوم دی نو بالکل سلیکټ کولی شئ. سلیکټ چې کوم دی نو دا 22 دی په خپله سلیکټ شوی دی. نن تاریخ څه دی؟ نن به تاریخ چک کړم 21 تاریخ دی نو بس 22 زما سره په خپله سلیکټ شوی دی. دا 22 تاریخ زه نه دغه کوم ځکه چې سبا به زما کس پرې باندې لیبل یې هر څه ولګوي. زه به ورته 23 تاریخ سلیکټ کړم. ٹھیک شو. 23 تاریخ ما سلیکټ کو
او دلته کې به زه I agree to the Amazon partner courier term and condition د courier چې کوم term condition دي هغه ما دلته کې accept کړل ها accept charges and confirm او ما ولا ډیټ کوم یو واغسو 23 په 23 تاریخ په د Amazon ATS سرویس والا ګاډي راځي زما د کسته وکال کې چې ستا سره کاټن ریډي دی هغه به راشي کاټن به اوچت کې وی به چې Amazon هاوس ته تقریبا 8-10 غنټو کې 12 غنټو کې به زما پروډکټ لایو شي کسٹمر ته به اډر کولی شي دا به ایکسپټ کوم ها دا چې ما څنګه ایکسپټ کوګنه نو نور پکې ما سره سنشته دی بس زه به صرف د باکس لیبل چې کوم دی پرنټ کوم وختي کوم لیبل وی کنه اخو د پروډکټ وی هغه په هر یو پروډکټ باندې به ورکوټ بارکوډ زما کسو لګی صحیح ده دلته چې کوم دی نو دا یو غټ باکس لیبل دی دا یو ما پرنټ کو دا چې کله سامان په کارټن کې کیږي کنه نو دغه باکس لیبل به ولګي او زما شپمنٹ تیار شو بس دغه د 3-4 منټو کار دی په شپمنٹ کې هیڅ نشته دی خلک اسې چې کوم دی یو تبل ته مینتونه کوي مال لیسټینګ وکړه مال شپمنٹ تیار کړه نو لګ ویډیو کتو سره چې کوم دی تاسو ډیره رهنمایي کیږي او امید لرم چې تاسو په دې شپمنٹ باندې مکمل پوه شوي که ویډیو مو خوښ شوي نو چینل در سره لایک کې سبسکرایب کې در سره او د نورو مرګرو سره در سره شیر کې صحیح ده چې دا شانته انفارمیټیو ویډیو بیا تاسو زر تر زر چې څنګه ویډیو اپلوډ کوم او تاسو ته هغه میلاویږي بلې ویډیو پورې انتظار کوئ په الله سپارم د الله پامان